د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د قرآن په وجه تقدم مخکېوالی. د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه عمر د هجرت په وخت 11 کاله و او د 6 کالو په عمر کې یتیم شوی و. د بدر په جنگ کې خپل ځان پیش کړو، اجازت ورنکړی شو، بیا د احد په جنگ کې ووتلو خو واپس کړی شو. لکه څنګه چې اوس معلومه شوه، بعضو ویلي دي چې چونکې رافع او سمره رضی الله تعالی عنهما دواړو ته اجازت ورکړی شوی و، لکه څنګه چې اوس له دې نه وړومبۍ کیسه کې تیر شو. په دې وجه ده ته هم اجازت شوی و. د دې نه پس به هر یو جنگ کې شریکېدلو. د تبوک په جنگ کې د بنو مالک جنډه د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه. نبی علیه الصلاة والسلام د عمار رضی الله تعالی عنه نه واخیسته، حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړه. عمار رضی الله تعالی عنه ته فکر شو چې شاید ما نه څه غلطي شوې وي یا څه وجه د خفګان راغلی وي. پوښتنه یې وکړه: ای د الله رسوله، زما څه شکایت تاسو ته در رسېدلی دی؟ ارشاد یې وفرمایو: دا خبره نه ده، بلکې زید قرآن شریف له تا نه زیات ویلی دی. قرآن د جنډې اوچتولو کې مخکې کړو. پیدا کې لیکي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم عام معمول و چې فضایلو کې به یې د دین په اعتبار سره ترجیح ورکوله. دلته اگر چې د جنگ موقع وه او قرآن شریف زیات لوستو ته په دې کې څه دخل نه و، خو سره د دې نبي علیه الصلاة والسلام د قرآن پاک د زیاتۍ په وجه جنډه اوچتولو کې دې مخکې کړو. اکثرو څیزونو کې به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د دې لحاظ کولو، ان تر دې که چېرې د څو سړو به د څه ضرورت په وجه په یو قبر کې د دفن کولو موقع راغله، نو چا چې به قرآن شریف زیات ویلی و هغه به یې مخکې کړو، لکه څنګه چې غزوه احد کې یې کړي وو.